عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, then topic day assembling technical devices. Assembling technical devices the تکنیکی آلات و جمع کول. The technical devices in machines are now widely used in our homes. The technical devices تکنیکی آلات in machines اور مشینان are now widely used in our homes. اوس چې کوم دی په ډېره غټه پیمانه باندې زموږ په کورونو کې استعمالیږي. They have made our life easy and comfortable. They have made our life easy. دی چې کوم دی زموږ زندگی اسانه او آرامده جوړه کړې ده. Compatible نه مطلب دی آرامده. We should be able is how to assemble and use them observing certain precautions. We should be able is how to assemble and use them observing certain precautions. وی مونږ به چې کوم دی قابله یو د دې چې کله مونږه څه احتیاطي تدابیر چې کوم دی که نه څه کړو هغه واخلو او دا مشینرۍ نه چې کوم دی راجمع کړو او بیا یې څه کړو استعمال یې کړو. Preparing LED light strings. Preparing LED light strings. The LED lights چې کومه strings دی د هغې تیارول. LEDs are the tiny light emitting bulbs. LEDs چې کوم دی دا څه دي؟ دا وړوکي خارجونکي د رڼاګانو څه دي؟ بلبونه دي. LEDs are the tiny light emitting bulbs. LED چې کوم دی که نه دا د لایټ واړه واړه څه دي؟ بلبونه دي. When a small voltage of 2 to 3 volts is applied across an LED, when a small voltage of 2 to 3 volts is applied across an LED, which کله یو وړوکي مقدار کې voltage د 2 نه ونیسه تر 3 volټه پورې د یو LED له موږ څه کو ورکو. It starts glowing. دا چې کوم دی بیا څه کوي؟ روشن شي، رڼا کوي. Light of different color are emitted by different LEDs as shown in the figure. Light of different colors are emitted by different LEDs as shown in the figure. د مختلف کلرونو چې کوم دی رڼا څه کوي؟ LEDs خارجوي. په دې پکچر کې تاسو کتلی شئ بالکل په ټاپ باندې چې کوم دی که نه دا LEDs چې کوم دی دا بلو لایټ امیټ کوي. په سیکنډ نمبر باندې چې کوم دی که نه ریډ LEDs دي، دا ریډ لایټ څه کوي؟ امیټ کوي. او په تھرډ نمبر باندې چې کوم دی که نه دا څه کوي؟ ګرین لایټ چې کوم دی امیټ کوي. The longer leg wire of an LED is positive and the shorter one is negative. The longer leg wire of an LED. د LED پسې دا دوه چې کوم دی که نه وایر څه دي؟ لګېدلي دي. دا چې کوم یو لانګر دی دا څه دی؟ پازیټیو دی. او دا بل یو دا کم چې وړوکی دی دا څه دی؟ دا نیګیټیو دی. په دې پکچر کې تاسو کتلی شئ. اولنی چې کوم دی ریډ LEDs دی، ټیک ده، د دې دا پازیټیو دی او دا یې نیګیټیو دی. بیا دغسې د دې دوه دا هم دا اوږده چې کوم دي دا څه دي؟ پازیټیو دي او دا وړوکي څه دي؟ دا نیګیټیو دي. We can prepare decorating LED lights of one or more colors. We can prepare decorating LED lights of one or more colors.
وای موږ چې کوم دی ډیکوریټینګ LED لایټ چې کوم دی کنه دا د یو کلر یا د یو نه د زیات کلر چې کوم دی کنه څه شو جوړولی شو. Here we are going to prepare an LED light string of blue color that could be lit by 12 volt battery. Here we are going to prepare an LED lights. وې دلته چې کوم دی کنه موږ د LED light string چې کوم دی کنه څه کوو تیارو. A blue color د blue color ده that could be lit by 12 volt battery چې هغه به د 20 volt د 12 volt چې کوم دی کنه بیټرۍ نه به څه کېږي چلیږي به. that could be lit by 12 volt battery چې هغه به 12 volt بیټرۍ چلی. Activity 10.5 Material required. اوس موږ چې کوم دی LED lights چې کوم دی کنه تیارو نو دې دپاره به کوم میټیریل چې کوم دی کنه څه کېږي لګي. 32 LED bulbs LED bulbs دې کې به چې کوم دی کنه 32 LED بلبونه به په دې کې لګي. 32 LED bulbs دا چې کوم دی موږ ته پکار دي. 12 volt battery 12 volt battery موږ ته پکار ده. 1 meter long and 5 centimeter wide cardboard strip 1 meter long او 15 centimeter چې کوم دی کنه چوړه دا کارډبورډ چې کوم دی کنه موږ ته پکار دی. دا پټۍ موږ ته د کارډبورډ څه ده پکار ده. سټیل نیل موږ ته چې کوم دی د سټیل میخونه هم پکار دي. کنیکټینګ وایرس د کنیکشنو دپاره موږ ته څه تار پکار دی. ا کټر اینډ پلایرز موږ ته چې کوم دی کنه یو کټر پکار دی او یو راته چې کوم دی کنه څه پلاس چې کوم دی هغه راته پکار دی. Take the cardboard strip and make 32 pairs of holes in it at equal distances with the help of a steel nail as shown in the figure. Take the cardboard strip the cardboard چې کومه پټۍ ده وی دا واخلئ and make 32 pairs of holes in it او په دې کې 32 چې کوم دی کنه سوري پکې وکئ. 32 سوري یو سایډ ته وکئ او 32 سوري څه بل سایډ ته وکئ نو ټوټل به 64 چې کوم دی کنه سوري په دې کې راشي او دا د سټیل نیل په ذریعه باندې وکئ. د سټیل میخ والئ او په دې کارډبورډ کې څه وکئ 32 پیر چې کوم دی کنه 32 جوړې سوري پکې وکئ. لکه څنګه چې د پکچر کې تاسو کتلی شئ یو سوری بره دی یو لاندې دی بیا یو بره دی بل لاندې دی دغسې په دې کارډبورډ باندې څه دي 32 سوري چې کوم دی کنه شوي دي. insert all LEDs in the holes as shown in the figure. بیا څه وکئ چې دا ټول LEDs واخلئ او دا په دې چې دا کم سوري م کړي دي په دې کې انزرټ کئ په دې کې ولګوئ. Keeping positive legs longer wire at one side of the strip and a shorter negative legs at the other side. چې دا کم longer sides دي غټي غټي خپې چې کمې دي دا په یو سایډ باندې ولګوئ او چې دا کم وړې خپې دي دا په دې بل سایډ باندې ولګوئ. دې نه مخکې مونږ ویل چې دا لانګر چې کم دي دا څه دي دا پازیټیو اینډ دی او دا بل دا وړوکې چې کم دي دا څه دي دا نیګیټیو دي. Join all the 8 positive legs of set 1 together. ښه په دې کې بیا داسې وکئ چې دا اته بلپونو چې کوم دی که نه دا پازیټیو خپې چې کوم دی دا یو بل سره څه کوئ میلاو کوئ. Similarly join their negative legs together on the other side. او بیا لکه بیا دې کې اته بلپونه سلیکټ کوئ نو د اتو بلپونو اولنی سیټ چې کوم دی که نه د هغې پازیټیو څه کوئ میلاو کوئ. بیا د دې نیګیټیو او نیګیټیو چې کوم دی که نه دا ټول څه کوئ خپل منځ کې په وایر باندې کنیکټ کوئ. Repeat the same process for set 2, set 3 and set 4. Total 32 bulbs دي نو دې کې به 4 سیټه به چې کوم دی که نه راشي په یو دغه کې به چې کوم دی موږ سره یو سیټ کې به 8 بلپونه راشي 8 نو د 8 بلپونو به 4 سیټه جوړ شي او د دې 4 واړو سیټونو به موږ څه وکړو دا پازیټیو انډونه به چې کوم دی که نه دا به څه کړو د وایر په ذریعه باندې به کنیکټ کړو او دا نیګیټیو انډونه به هم څه کړو دا به د وایر په ذریعه باندې کنیکټ به کړو. Now join negative side of set 1 to the positive side of set 2
Now join the negative side of set 1 to the positive side of set 2. بیا به موږ څه وکړو چې د سیټ 1 چې کوم دی په سیټ 1 کې 8 بلبونه وو د دې د نیگیټیو سایډ به موږ د سیټ 2 د پازیټیو سایډ سره څه کړو کنیکټ کړو in the same way join negative side of set 2 to the positive side of set 3 بیا به چې کوم دی موږ د سیټ 2 چې کوم پازیټیو سایډونه دي هغه به د سیټ 3 د نیگیټیو سایډونو سره څه کړو ملاو وکړو and negative side of set 3 to the positive side of set 4 او د set 3 به چې کوم نیگیټیو سایډونه دي هغه به څه کړو د set 4 سره به ملاو کړو finally connect positive side of set 1 to the positive terminal of the 12 volt battery and negative side of the set 4 to the negative terminal of the battery بیا به موږ څه وکړو د set 1 چې کوم پازیټیو اینډ دی هغه به موږ د بیټرۍ چې کوم پازیټیو ټرمینل دی هغې سره به ملاو کړو and negative side of set 4 to the negative terminal of the battery او د set 4 چې کوم نیگیټیو ټرمینل دی هغه به موږ د بیټرۍ د نیگیټیو ټرمینل سره څه کړو ملاو کړو yes your LED light strip is ready اوس به چې کوم دی ستاسو LED light strip چې کوم دی که نه هغه څه شو تیار شو observation you will observe that when the battery is connected to the LEDs they start glowing وی تاسو به وګورئ چې کله د LEDs د بیټرۍ ته څه شي کنیکټ شي نو دا به بیا څه کوي رڼا به کوي these starts glowing دا به رڼا کوي when the battery is disconnected او چې کله دا د بیټرۍ نه ډسکنیکټ شي LEDs stop glowing LEDs به چې کوم دی بیا رڼا به نه کوي precautions اوس به تاسو څه احتیاطي تدابیر به اختیاروئ په دې دغه کې make sure that positive legs of all LEDs are at one side of the cardboard strip وی دا خبره یقیني کوي چې د LEDs چې کوم پازیټیو ټرمینل دی هغه به تاسو د کارډبورډ په یو کناره باندې چې کوم دی که نه پرېږدوئ and negative legs on the other side او چې کوم نیگیټیو legs دي دا به په دې بل سایډ باندې پرېږدوئ if an LED is not glowing که چېرته دا LED لګي نه change its leg side and check it again بیا به د دې چې کوم دا legs side دی یا دا کومې ټرمینل دي دا به تاسو څه کوئ چینج به کوئ if still it does not glow که اوس هم نه لګي it is a faulty LED که اوس هم نه لګي نو دا بیا څه دي دا faulty LED دی دې کې فرق دی replace it by a new one بیا دا په نوي باندې چې کوم دی ریپلیس کوي که یو بلب دی او هغه تاسو لګوئ د بیټرۍ نه نو لاول دا خبره یقیني کوي چې د بلب چې کوم پازیټیو سایډ دی هغه به تاسو د بیټرۍ پازیټیو ټرمینل سره کنیکټ کوي او نیگیټیو ټرمینل به دا به د بیټرۍ د نیگیټیو ټرمینل سره کنیکټ کوي که اوس هم بلب نه لګي نو بیا بلب کې مسله ده never connect this LED light string to 220 volt AC دا LEDs چې کوم دي دا به تاسو 220 ولټ بجلی ته نه لګوئ ځکه چې 220 ولټ بجلی چې کوم دا هغه الټرنیټینګ کرنټ دی او د بیټرۍ چې کوم کرنټ دی دا څه دی ډایرکټ کرنټ دی the circuit of LED light string to be operated with 2020 V AC supply are different دا 220 ولټ سپلای چې کوم دی کنه دا څه دا مختلفه ده ځکه DC بلب لا یا DC انسټرومنټ لا ته AC کرنټ نشي ورکولی بل 220 ولټ چې کوم دی دا ډېر های ولټیج دی نو د دې سره چې کوم دی که نه د حادثې یا د نقصان چې کوم دی که نه خطره هم کېدلی شي next day making a musical instrument یو میوزیکل انسټرومنټ به موږ څنګه جوړو یعنی ګیټار یا ستار به موږ څنګه جوړو activity 10.6 what you need او تاسو ته څه پکار دي an empty show box د بوټانو چې کوم دی یو خالی ډبې پکار دی کارډبورډ ټیوب یو چې کوم دی د کارډبورډ ټیوب یا پایپ چې کوم دی کنه پکار دی کارډبورډ ټیوب او پایپ د کارډبورډ ټیوب یا پایپ پکار دی سیزر چې کوم دی قینچي موږ ته پکار ده ربر بینډز پکار دی اینډ ګلو او ګلو پکار دی cut a round hole of about 10 cm diameter on the top of empty show box and small hole
on its one side. Cut a round hole of 10 centimeter diameter on the top of empty show box. وای یو شو د بوټانو یو تش خالی ډبې والی او په هغې باندې د پاسه 10 سانتي میټر چې کوم دی که نه څه وکئ په هغې کې د پاسه 10 سانتي میټر سورې وکئ. Make small cut on the tube and join it with the box as shown in the figure. Make small cuts on the tube. بیا څه وکئ په دې ټیوب باندې واړه واړه کټس چې کوم دی که نه ولګوئ. and join it with the box او دا د دې باکس سره څه کوئ ملاو کوئ as shown in the figure لکه څنګه چې د پکچر کې شو شوی دی. دا ټیوب دی په دې باندې موږ دا سمال کټس لګولی دي او دا موږ بیا د دې باکس سره څه دی جاین کړی دی. Stretch 2 rubber bands on the box on one side and 2 more on the other side of the tube. ها بیا څه وکئ stretch 2 rubber bands on the box. د باکس د پاسه چې کوم دی 2 ربر بینډ چې کوم دی که نه راکاږئ په یو سایډ باندې او 2 چې کوم دی که نه په دې بل سایډ باندې په کم سایډ باندې چې کوم دا ټیوب لګېدلی دی 2 ربر بینډ د باکس په یو سایډ باندې راکاږئ او 2 چې کوم دی په هغه سایډ باندې راکاږئ چې په کم باندې دا ټیوب څه دی لګېدلی دی. Insert 2 pencils under the rubber bands on the box. بیا څه وکئ د ربر بینډس نه لاندې چې کوم دی 2 پنسلې څه کوئ ولګوئ. Tilt one pencil slightly to make the length of rubber. Tilt one pencil slightly to make the length of rubber bands effectively different. وی دا یو پنسل چې کوم دی که نه دا تاسو څه کوئ دا وخوځوئ سلو شانتی وخوځوئ to make the length of rubber bands effectively different چې دا د دې ربر بینډس د لینث چې کوم دی که نه څه افیکټیولی چې کوم دی که نه څه tilt one pencil slightly to make the length of rubber bands effectively different. وی دا یو پنسل چې کوم دی تاسو څه کوئ ښکته کوئ چې د ربر بینډ د لینث چې کوم دی که نه دا څه شي دا د دې بل بینډ نه څه شي مختلفه شي. Plug the rubber bands with your finger. Plug the rubber bands with your finger. په ربر بینډ چې کوم دی که نه دا په خپله ګوته باندې څه کوئ دی له داسې ټک وله ورکئ. Do they produce slow and loud tunes. وی آیا دا لو یا لاؤډ ټیونز چې کوم دی که نه کم یا تیز ټیونونه چې کوم دی پیدا کوي. This is a simple guitar. وی دا چې کوم دی یو سمپل ګیټار د دې نه څه شو جوړ شو. نو تاسو به داسې ماډل ځان لکه سکول کې جوړولی شئ یا کور کې جوړولی شئ دغسې ماډلې به ځان سره څه کوئ دا میټیریلز به واخلئ او دغسې ماډل به ځان له څه کوئ جوړ به کوئ. Next day, making a model of movable wagon. Making a model of movable wagon. اوس به موږ د یو موویبل ویګن یا د یو روان ګاډي ماډل به څه کوو دا به جوړو یو ګاډی به جوړو د هغې ماډل به څه کوو جوړو به. Activity 10.7 You will need a cardboard. اول دا چې تاسو به څه وکئ کارډبورډ به واخلئ. 2 thin wooden sticks or reeds. 2 چې کوم دی د لرګي نری ټوکړې به څه کوئ سټیکونه به د نري سټیکونه به واخلئ. 2 thin wooden sticks 2 نري د لرګي سټیکونه به واخلئ. or reeds یا ریډس دورمې ته ویلی کېږي د هغه دورمې چې کوم دی که نه 2 سټیکونه به څه کوئ واخلئ. سیزر به واخلئ قینچي به واخلئ. پیکنګ ټیپ به چې کوم دی واخلئ. کلر پیپر به واخلئ او وایټ چارټ پیپر به څه کوئ دا به واخلئ. نو دا میټیریل به تاسو څه کوئ دا به ځان څه واخلئ. یو به کارډبورډ واخلئ. 2 به چې کوم دی د لرګي چوکې واخلئ. یو به قینچي یو چې کوم پیکنګ ټیپ یې هغه به واخلئ. یو به یو پیپر به واخلئ کاغذ چې کلر پیپر وي او بل به چې کوم دی څه واخلئ چارټ پیپر به واخلئ. کلرډ پیپر چې کوم دی که نه دا چې کوم باندې موږ څه کوو
او بل به وایټ چارت پیپر به واخلئ. Make a sketch of the floor of wagon on a cardboard as shown in the figure. بیا به څه وکئ د کارډبورډ چې کوم فرش دی دا به تاسو په د پیپر باندې څه کوئ ډرا به کوئ د دې دغه به جوړه کوئ دا نقشه به څه کوئ جوړه کوئ. Make a sketch of the floor of wagon on a cardboard as shown in the figure. په کارډبورډ باندې به د ویګن څه کوئ دا فلور چې کوم دی که نه د هغې نقشه به پرې څه کوئ ډرا به پرې کوئ. Cut the cardboard along the blue line. اوس دا بلو لاین تاسو کتلی شئ داسې چاپېره به دا څه کوي دا به په قینچي باندې کټ کوي سیده به دا څلورو سایډونو نه چې کوم دی که نه دا به څه کوي دا به کټ کوي. Fold the cardboard along the red line. بیا په دې منځ کې دا سرې لکیرې چې کوم دی که نه لګېدلي دي دا به تاسو څه کوئ په دې باندې به فولډ کوئ. Stick packing tape around them. او د دې نه به چاپېره چې کوم دی که نه پیکنګ ټیپ چې کوم دی که نه دا به په دې پسې څه کوئ وبې پسې لګوئ. This is the main structure of the wagon. او دا به ستاسو سره څه شي د ویګن چې کوم مین سټرکچر دی هغه به ستاسو سره څه شي جوړ به شي. Make round sketches on the cardboard to make wheels. بیا به کارډبورډ واخلئ او په هغې باندې به چې کوم دی راوند دایرې به چې کوم دی هغه به پرې څه کوئ ډرا به پرې کوئ. Cut them with a scissor and drill hole in their center. بیا به دا په قینچي باندې کټ کوئ او د دې په دې سنټر کې به څه وکئ سوري به پکې وکئ. دا څلور چې کوم دی که نه دا کارډبورډ دی دا یې راوند کټ کړي دي او په دې منځ کې چې کوم دی که نه تاسو دا کتلی شئ دا سوري پکې څه دي کړي دي نو تاسو به هم دغسې سوري په دې کې وکئ. Fix tooth and wooden sticks or reeds under the wagon body using packing tape or glue. Fix tooth and wooden sticks or reeds under the wagon body using packing tape or glue. بیا به تاسو څه وکئ د چې کوم کارډبورډ دی fix tooth and wooden sticks دوه نري دغه به واخلئ د لرګي سټیکونه به واخلئ یا د دورمې سټیکونه به واخلئ. Under the wagon body using packing tape or glue. او هغه به د ټیپ په ذریعه باندې یا د ګلو په ذریعه باندې به څه کوي دا به فکس کوي. لاندې به چې کوم دغه دی د ویګن دی د دې لاندې به څه کوي او به لګوئ د ټیپ په ذریعه به ولګوئ یا به د ګلو په ذریعه باندې څه کوي ولګوئ. Fix the four wheel on them. بیا به پکې دا څلورې پایاګانې څه کوي دا به پکې ولګوئ. Cut a paper of the size of wagon. بیا به څه وکئ د ویګن د سایز مطابق به څه کوئ یو کاغذ به کټ کوئ. Fold it as shown. بیا به هغه فولډ کوئ لکه څنګه د پکچر کې تاسو کتلی شئ دا فرست پکچر کې دې کې دی د پیپر چې کوم دی که نه څه دی کټ کړی دی او بیا یې فولډ کړی دی. And fix it over the wagon to make the roof of the wagon. دا پیپر به تاسو فولډ کوئ او بیا به څه کوئ دا به د ویګن چې کوم دی که نه دې نه به د ویګن چت به ترې جوړ کوئ. The wagon is ready for a push to move forward. The wagon is ready for a push to move forward. اوس دا ویګن چې کوم دی که نه ریډي شوی دی دې له به موږ دیکه وکړو دا به څه کړو روان به کړو نو دغسې به تاسو هم ځان سره څه کوئ یو ویګن به ځان له جوړ کوئ. د میټیریل به واخلئ او دغسې چې څنګه دا طریقې تاسو ته ښودلي په دې طریقه باندې به تاسو ځان له یو ویګن جوړ کوئ یو ګاډی به څه کوئ جوړ به کوئ او بیا به هغې له دیکه وکړئ نو هغه به څه شي روان به شي. Activity 10.8. Make a model of movable bus and trolley yourself as per similar instruction given in the activity 10.7. Make a model of movable bus and trolley. تاسو به څه وکئ یو بس به جوړ کئ او هغې پسې به شاته به ټرالۍ به پسې څه کوئ وتړئ لکه څنګه دغه سامان به واخلئ خو دغه سامان نه به تاسو یو به بس جوړ کئ او هغې پسې به شاته ټرالۍ چې کوم دی که نه هغې له به ټرالۍ جوړه کئ او دغسې ماډل به ځان له څه کوئ په کور کې به یې جوړ کئ.